بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. کتونکو بارانونه د حد نه زیات شو او تیار غنم دي، تیار فصلونه دي او دا د مزید بارانونو سره تقریبا د دې چې کومه پوزیشن دی خرابېږي. ټول په جمع سوال کوي چې الله پاک دا بارانونه ودري. کله چې غنم شته او که نشته، خو دغه غنمونه چې دا د تقریبا د ټولو خلکو یو ذریعه معاش یو. دا وګوره، دا پردي فصلونه دا ټول دارې تباه شو. نو تقریبا دی کې څه غنمونه داسې دي چې هغوی پکې په ولاړې باندې ورو ورو تیغې وکړي. بس سوالونه کوي چې الله پاک دا بارانونه په خپل قدرت باندې ودري، ځکه چې دا نور رحمت نه دی، دا د دې دغه دپاره نقصان دیخ دي، د دې غنمو دپاره. او دا تیار فصلونه دي، په دې باندې خلکو خوارۍ کړي دي، محنتونه یې پې کړي دي. دې ته ماشومان په تمه ناست دي، زنانه ورته په تمه ناست دي او دې ته خوشحالېږي دې غنمونو دې غوبلو ته، د یو څه بل څه ته. نو الله پاک دې په خپل قدرت باندې دا چې کوم بارانونه دي، کوم طوفانونه دي، الله پاک دې دا ودري. دا وګوره، دا مزید دا تیارې غلې دي، تیارې. او الله پاک دې نه کړي دا تقریبا خرابېدو والے دي. دا وګورئ، دا غنم دا ورو ورو دې تیغې راویستې، ها، دا خرابېدو والې دي. رس دره دا باران چې کوم دی نو دا د دې تیارې غلې دپاره نقصان دی. او که زمونږ نیم شته، خو چې دا کم پردي غنم دی نو دا د دې سره سره د ټولو خلکو دپاره د تاوان باعث دی. دا وګورئ، دا خراب شو. دا رس دره د خرابېږي. دا غنم تقریبا دا ټولو پکې داسې ځای په ځای شته چې دی پکې تیغې رېستې دي. نو الله پاک دې مزید د بارانونو ته خیر وکړي او الله پاک دې دا باران په خپل قدرت باندې نور ودري، ځکه چې دا بالکل سره غنم دي، سره. او دا رس دره د تباه کېږي. دغه غنم تقریبا د هر چا دی. نو چې څلوېښت امینه شي نو الله پاک سوال قبلوي. نو هر سړی امین ولیکي چې الله پاک دې په خپل قدرت باندې دغه چې کوم باران دې ټیم قدرت باندې ختم کړي. اوره، دا تقریبا هر طرف ته چې ګورئ دا غنم سره دي. داسې مو بوزم په دې پټو کې نن، داسې دا غنم ټول سره غنم دي. سامې دلیل الله دې خوشحاله کا. حسینه الله دې خوشحاله که. بس سوالونه کوي یار، ځکه چې دا ټولو خلکو ته نقصان دی، که زمونږ شته او که نشته. خو دا مسلماني دی، تقریبا د هر چا غنمونه ولاړ دي. او دا داسې موسم دی چې تقریبا سور موسم دی، دا د سرو لونو ورځې شپې دي. خو بیا هم د خدای قدرت دی، هغه چې کوم یو ترتیب دی د بارانونو. او دا زمونږ د خلکو هغه اعمال دي په دغه باندې، په قسمه قسم دروغو باندې، په ډوک بوک باندې. دا غنمونه، دا ټول غنمونه تک سره دي. نور ته دا ورو ورو دا رنګونه بدلوي. دا ورو ورو رنګ بدلوي. د دې وجه دا ده چې دا څومره د بارانونه زیات شو
نو دې بارانونو په وجه باندې د دې چې کوم پوزیشن دی کوم ترتیب دی رز درز هغه څیز چې کوم دی نو هغه خرابېږي. الله پاک ته په خپل قدرت باندې دغه بارانونه ودرېږي ځکه چې ډېر زیات نقصان دیخ دی نن سبا د دې دغه دپاره دا چې کوم غنم دی او تقریبا چې هر طرف ته ګوره دا ټول پټي تک سره ولاړ دي، دا ټول پټي سره دي. نور دا لرې پورې کتی شي دا چې څومره غنمونه دي دا ټول تقریبا سره ولاړ دي. دا یې جو رنګونه بدل کړي ورو ورو رز درزه دا خرابې طرف ته ور روان دي. نو بس الله نه به یو سوال کوو چې الله دې په خپل رحم او فضل وکړي کني دا کاته خرابه ده او که ستاسو یاد چې یو کال دغه شان دغه شو بارانونه شوي او بیا هغه غنمونه چې کومونه هغې به بیا هغه ډوډۍ په تنورونو کې به بیا هغه ډوډۍ غورځېدې او هغه به دغه کېدې د هغې نه به ډوډۍ نه پخېدې. محمد سلیم به یې بس الله دې خوشحاله که اشفاق احمده الله دې خوشحاله را او دغه یو ترتیب دی چې به یې سوالونه کول پکار دي چې ګیر ناګیر ځکه چې دا غنم چې کوم دي تقریبا دا ټول مکمل سره غنم دي او رسېدلې غله ده او دا چې کوم دي نو دا په دې اوس ټایم کې بلکل د دې بارانونو د وجې چې کوم دی نو دا تباه برباده شوه او نوره خرابېږي. اوس هم که مزید الله پاک دغه باران ودرو نو امید در به کوم چې بیا ګزاره به وکړي خو که د دې نه بعد بیا نور باران هم وشو نو بس بیا دا چې کومه تیاره غله ده نو بس بیا دا خرابواله ځکه بیا پکې نور څه نه کېږي. دا وګورئ دغه هر یو پټی بلکل د لو قابل دی، هر یو پټی هر طرف ته بس دغه غنم چې کوم دي دا مکمل سره شوي دي نو صرف د دې باران او د دې موسم د خرابۍ په وجه باندې چې کوم دی نو دغه څوک لو ته غاړه نه ږدي ځکه چې په ولاړې بیا هم لا ګزاره کوي او که چېرې شوره یې پرې واچوله او ویرې بل نو بیا به ډېر زیات خراب شي. د اوس ټایم کې مکمل رنګونه چې کوم دي نو دا بدل کړي دي. او دا پټې مکمل دا نه یوازې چې کم پټي ته هم ګورې تقریبا ټول سره دي چې ته یو نیم پټې به داسې چې هغه به پکې چې ته شینې او ګزاره به کوي کني باقي پاتې ټول د لو قابل دي مکمل دا سره دي مکمل. دا وګوره دا پټی چې کوم دی دا اوس مکمل دې ټایم کې د لو قابل دی او دا رز در رزه مزید که په دې نور بارانونه کېږي نو بس دا به مکمل ختم شي. لکه چې دی اوس تا دی ځای په ځای پکې بیا د بعضې غنمو تیغې رایستې دي، بعضې پکې رنګونه چې کوم دي نو هغه خراب کړي دي. چې کوم پریوتې غنم دی نو هغه که نور وي نو بیا هم هغه خرابېږي نه، خو که کله نور نه وي او مزید نور باران کېږي نو په هغې وجه باندې بیا چې کوم غنم پریوت وي نو هغه مزید نور هم خرابېږي. نو دغه کوشش وکړئ چې بس سوالونه کوئ د الله پاک نه چېره الله پاک مزید نور د بارانونه چې کوم دي په خپل قدرت باندې ودرئ او الله پاک باران ته صبر ورکړي ځکه چې ډېر زیات ګران کار دی او الحمدلله څه لږه ډېره ګزاره وشوه د غنمو د وړو په ریټ کې په نرخونو کې چې کوم دی نو څه ناسې ګزاره شوې ده. خو که دا حالات نو بیا به مزید دا بیا ګران شي. دغه چې کوم پریوتې غنم دي بس دا خو که لږ بارانونه نور کېږي نو بس دا ختم واخله ځکه دا خرابېږي رز درزه او که چېرې نورې نو که بیا دا پریوتې مې نو دا څه پروا نه ساتي
هلته پنور دونه ټیټي چې د هغې هغه سیسټم چې کوم دی نو هغه برابري. خو دغه مزید نور بارانونه چې کوم دي نو هغه دې لپاره ډېر زیات د نقصان باعث دی. او وریځ اوس هم ډکه وریځ ده دلته، مکمل اسمان چې کوم دی نو تک تور دی او د باران زړه چې کوم دی نو هغه ډک دی. الله پاک دې مزید استقامت دې باران ته نصیب کړي چې خدای پاک دې کړي چې دا باران نور ختم شي او الله پاک په دې خلکو باندې خپل رحم او فضل وکړي. یو خوا بې حیایي دي او بې عزتۍ دي، بس د هغې په وجه کیدی شي دا یو عذاب وي په زمونږ خلکو باندې دا نازل دی، ځکه چې دا د اوړي منځ دی او په دې اوړي په منځ کې هم چې کوم دی نو خلک څادرې راواخلي او کله یې کېدي کله بنینونه راولي. نو دا الله پاک ته مزید نور رحم وکړي. بلکل د مري او د دغه غونته کې هغه ماحول جوړ دی. بس الله پاک ته مزید نور خیر دی باران ته پیښ کړي، ځکه چې دا حد درجې باران چې کوم دی نو هغه شروع دی او وشو. او باقي پاتې چې دا کم غنم دي دا نور مزید خرابېږي، ځکه چې دې کې د دغه مسله جوړېږي چې کم غنمونه سره شي، هغه سرو غنمونو ته نور دا باران چې کوم دی دا نقصان ورکوي او هغه په دې پټي کې چې کوم دی نو هغه تیغې شروع کوي. نو دې سره سره به سوالونه کوو چې بس الله رحم وکړي. هماره خیر دی په دې د الله په رحم به کېږي. نور دا کاته چې کوم دی نو دا ډېره ګرانه ده. دا تیار فصل او تیار غنمونه دي. هر طرف ته چې ګورې هر طرف ته دا پټي تک سره ولاړ دي. مګر د الله په رحم او په فضل باندې به کېږي. الله دې رحم وکړي.